زه اوس خپل محترم مشر د صوبه سند محترم صوبایي صدر شاهي صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو سره خپل نظر شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نصر من الله وفتح قریب والله خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. زموږ عوامی نیشنل پارټي مرکزي صوبایي د ضلع مولدارو زما قابل قدر قابل احترام عوامی نیشنل پارټي کارکنانو السلام علیکم. د 12 مئی پروګرام باید چې دا موږ په ډېر لویه پیمانه باندې کول پکار وو. موجوده چې کوم د ملک حالات دي او داسې حالات دي چې حکومت وقت هم پریشانه دی، اپوزیشن هم پریشانه دی، چا سره عہده شته هم پریشانه دی، که چا سره نشته هم پریشانه دی، فوج هم پریشانه دی، عدلیه هم پریشانه ده، عوام خو پریشانه دی چې دا کېږي څه. دا کهاني روانه چلته. زه به وایم چې د پاکستان 22 کروڑ عوام پریشان دی او والله بالله چې په پاکستان کې کوم نجومیان دي هغه هم پریشان دي چې دا کېږي څه. نو د دې وجې نه موږ خپل روایت چې په باره به موږ قرآن خواني او خپل شهدا صرف یاد وساتو. نننۍ غونډه دا د دې خبرې غمازي ده چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم په وینه کې تړلې شوي د LP والا هغه کسان ناست دي او زما دپاره هم دا ښه ده ولې چې زه د خپلې پارټۍ میسیج ورکول هغه چا ته غواړم چې د هغه په وجود کې LP وي، چې په خولې نه وي. په دې کې د خولې والا کسان نشته. نن د کومې عدلیې دپاره چې زمونږ خلک راوتلی وو هغه عدلیه هغه جج بحال شو، لیکن هغه هم انصاف رانه کړ. نو ته به د چا نه څه توقع وکړې؟ مونږ به دا خپل پرېږدو، مونږ به دا موجوده سچویشن چې اوس کوم په دې ملک کې روان دی. زه اوس د دې پروګرام د وجې د اسلام آباد نه رالم. زما فلایټ سهار 10 بجې کینسل شو، لارې بندې وې. دا بل فلایټ د 20,000 روپو ټکټ یې په 43,000 روپۍ راکړو، ما ځان راورسوه. خو حالات دا دی چې په جال کې 4-5 کسان زما نه دا تپوس دی چې نن سبا په ټي وي ته نه راځي، نن سبا ته خبرې نه کوي، څه وجه ده؟ نو ما ورته وویل چې دا کار ډېر ښه روان دی، ملک په طریقه روان دی، نو زما پکې ضرورت نشته. خو تاسو ته زه دا حقیقت ښکاره کوم چې ملک صرف بربادۍ ته روان دی. زمونږ عدلیه هم چې کوم حد ته ورسېده، سیاستدان خو پخوا بدنام وو. عدلیه هغې چې دا اوس کوم لبې وکړلې او دا کومې چې کوي او دا کېدای شي اوس د ټي وي نه بهر وځي چې ګنټه بس څه خبر راځي. یو سړي له داسې ضمانتونه ورکوي چې په دې درې ورځې کې بدل نوي څونه کیسونه هغې ټولو کې د ضمانت دی. یو سړی پر ریمانډ کې دی، وایي دا ویله ما له په ګنټه کې راپېښ کړی، وایي دی تاسو غلط لیکلی دی، کیس به وي خو دی غلط دی، دی پرېږدی. چې دا کومه لبه روانه ده او کومه د دې ملک بدنامي کېږي، په دې وخت کې موږ چې کوم طرف ته ګوري نو د ملک خلاف سازش چلېږي، د ملک د ادارو خلاف سازش چلېږي، د ملک د سیاستدان خلاف هم د دې ملک د ملک د عدلیې خلاف چې کوم کار چلېږي دا هم د دې ملک نقصان دی. که د ملک د اسټیبلشمنټ خلاف کار کېږي دا هم د دې ملک خلاف دی. موږ د پاکستان د ولي خان خبره چې موږ د دې د جوړېدو غلطي نه کوو، د روانېدو غلطي نه کوو. موږ پاکستان تسلیم کړی وو، تسلیم دی، پاکستان زموږ دی. پاکستان د دغې غلطو فیصلو په وجه باندې نن تبعیه ته په کناره ولاړ دی.
نفسا نفسی ده خلق دې حد ته ورسېږي چې په مردان په ساورډیر کې هغه ټول هغه کړي دي اوس یې هم کوي او زما بچي پسې جاړي یو پښتون په ځان نه ښودي ځان ډبوي وایي هغه له ډکې ورکړلې خدای مو غرقه ده څه ښه شی دی هغه ناسور دی هغه فتنه ده هغه د مذهب خلاف چې کوم کار کوي موږ له په دې سوچ هم نشو کولی نو دا ملک چې کوم طرف ته روان دی د دې دپاره د باچاهانو سپایانو موږ د نان وایرس عدم تشدد خبره کوو خو صرف زه به دا سوال کوم چې د خدای دپاره د باچاهان بابا په خاطر هر سړی کوشش کوي 2 رکعاته نفل وکړي چې الله تعالی دې پر ملک رحم وکړي دې ملک ته د نفل ضرورت دی او الله ته وجاړئ چې اے الله که زموږ نه څه غلطۍ کوتاهۍ شوي موږ نه هغې معافي غواړو دا چې کوم په موږ مسلط شوی دا زموږ د عملونو نتیجه ده لہذا زما دا رایه ده په څه په دې چې د ملک لپاره د دعا ضرورت دی د الله نه د رحم اپیل وکړئ چې الله باچا دې زمونږ په دې ټولو باندې رحم وکړي الله تعالی دې په دې ملک رحم وکړي الله تعالی دې زمونږ په دې بچو په دې ځوانانو باندې رحم وکړي دا چې په کوم طرف روان یو دا طرف د اسلام نه دی یو هغه مخکې طالبان دي چې هغه د مذهب په نوم باندې یو کار و دا اوس چې کوم کار روان دی دا هم د بربادۍ نښې دي د خلکو ریسپیکټ ختم شو عزت ختم دی زوی پلار ته وایي ته نه پوهېږې دا کوم وخت چې مونږ پاتې یو دا کوم وخت چې ګورو نو ډېر د تکلیف وخت دی او که څوک دا وایي چې زه به دا پوهې کړم نو د الله په رحم به کېږي ته قرآن شریف د الف نه راوالې که نه او د اخره پورې ورته ووایې هغه به سمجھ نه راځي دا به د الله په رحم کېږي الله تعالی دې د ملک د ادارو ته هم هدایت وکړي چې دا دومره بهتره ملک کوم حالت ته ورسېدو کوم ملکونه چې زموږ نه وروسته ازاد شوي بنګلادیش چې مونږ پوره خواندل نن هغه هم زموږ نه پیسې زیاته ده افغانستان چې د دې څلوېښتو کالو نه په اور کې دی نن هغه هم زمانه بهتر دی د دومره تعلیم باوجود د دومره جنرالانو باوجود د دومره ججانو باوجود د دومره وکیلانو باوجود د دومره سیاستدانو باوجود د دومره علماو باوجود زما ملک په اور کې دی او د دې واحد وجه دا ده چې په دې علماو کې په دې سیاستدانو کې په دې بیوروکراسي کې په دې جنرالانو کې په دې ججانو کې مخلصین نشته الله دې ملک ته مخلص خلک ورکړي الله تعالی دې ملک ته د ولی خان بابا د باچاهان بابا هم د سوچ او د فکر خلک ورکړي او نن په جاز کې ما ته سره وی د ولی خان بابا هغه خبره رښتیا شوه چې د پاکستان اسټیبلیشمنټ له د پنجاب لیډر پکار دی لیکن بیا زما په کې پښتانه په بار دنیا په یورپ کې ناست دي او وایي چې ایم پي والا دې وکړو ایم پي والا دا ونه کړو بھائی ایم پي والا دا ټیکه کله اخیستې وه چې د پاکستان فوټ به د مړ کومه اوس ما ټیکه اخیستې ده زما کار د باچاهانو بابا کار تا ته لار ښودل دي تا سره ډوزول نه دي جګړه کول نه دي چې زه به تا په زور به د پاکستان فوج وخم او ټکوم او مړ کوم او زه به یې سیده کوم دا ټیکه موږ نه راځي موږ په نن باندې خبره کوو د خدای خبره کوو په سیاست خبره کوو په دلیل خبره کوو په ثبوت خبره کوو موږ دا وایو چې د افغانستان وار دا جنګ د رشیا او امریکې جنګ دی دا زما جنګ نه دی تا وایي زما دی اوس یې سنبال
په دغه عمران خان موږ ته د وویل دا شی د پروسې شی نه دی شرمېدلی شی دی تا به وشرموي په 75 کاله کې د کور کمانډر په کور چا تصور کولی شو او بیا هلته چې د جناب نوم کور دی او بیا د کمال خبره دا ده چې د کچن او د سالنو او سټروبري او د هر څوک باسي هغه هم خوري عقیده به دې وخوځي چې دا تعلیم یافته خلک دی او وایي دا زمونږ مال دی زمونږ ټیکس او پلار یې ټیکس نه دی ورکړی دروغ وایي تا کله ټیکس ورکړی په پاکستان کې څوک ټیکس ورکوي د پاکستان په 24 کروڑ آبادۍ کې 15 لاکھ خلک ټیکس ورکوي ته حساب وکړه وایي دا زمونږ د ټیکس دا مونږ ځکه خورو او سامانونه د شهداو بیا ته یو ځای کلمه لیکلې شوې هغه هم په لرګو وي و د کلمې څه قصور دی نو څنګه د نننۍ موقع نه خبرې صرف دا فایده واله چې د 2 رکعاتو نفلو ضرورت دی د ملک لپاره د نفلو او د دعا ضرورت دی په دې وخت کې خاموشي بهتره ده الحمدلله عوامی نیشنل پارٹی یو منظم پارٹی ده زموږ یو ډسپلن دی په خپل تنظیمي طور خپل کار پکار دی په تیر الیکشن کې بلدیاتي الیکشن کې څه کمزورۍ شته خو دا زموږ بنیادي تنظیمي کمزورۍ دي موږ به په دې خپل سوچ کوو پکار دی چې موږ به را روان د پارټۍ د الیکشن هم اعلان شوی پکار دی چې موږ په هغې کې اوریجنل ممبر سازي وکړو او ځان له دوکه ورنکړو څرنګه چې موږ وایو چې ملک چلیږي په آئین او آئین چلیږي په ادارو مضبوطی ادارې مضبوط پاکستان جوړوي نو بله واله دغه شان پارټي په ډسپلن او په اوریجنلټي په اوریجنل واډونو ضلعو او صوبو جوړول پکار دي اوریجنل ملګري کومې خبرې چې باچا خان بابا کړي په هغه وخت کې چې د انګریز خلاف وي هغه 2-3 خبرې وي او زما دا خبرې نن د زړه په غوږ واورئ دا پارټي نه ده دا څه شی دی اواز رانغی دا پارټي نه ده خپلې خبرې یادې کړئ دا ستاسو خبرې دي ما ته تاسو غولې دي نه پارټي نه ده دا ورورولي ده خپل ورورولي جوړه کړئ خپل واډونه اجرا او یو اتحاد وګڼئ اوریجنل واډ مضبوط واډ یو اجرا ده یو طاقت ده یو شناخت ده چې کومو خلکو خپل واډ مضبوط کړی نه دی دی د فیسبوک په مخ دنیا لګیا څه نشي کولی دی فیسبوک مشرف هم غر کړو عمران خان هم غر کړو او دا پوره پاکستان هم د بیړه په دې فیسبوک باندې غر کړ شو په ناسته کړو باجوړ نه غلوای بنیادی مالا واډ پکار دی واډ اوریجنل پکار دی او واډ د رونو پکار دی چې مالا زما رونه راشي ماته د بچو کېني چې ماته د رونو ګیدي نه راوړي چې دې کې دا خرابې دې بالکل شته په دې واډ کې خراب خلک شته خو په دې واډ کې ښه خلک شته خو د ښو دا کار دی چې دا خراب پوهېږي خپل بچي ته په ایمان یې ووایه چې ستاسو زوی جوانی نه ځي منع کوئ که نه منع چې غلا نه ځي منع کوئ که نه منع چې کار نه نه ځي مزدورۍ نه ځي منع کوئ که نه منع نو چې ته خپل زوی نو داسې به د روډ د واډ بچی خپل رول ګڼې او چې په کومه ورځ پښتون قوم خپل د تره زوی معاف کړ او تاسو خپله ورورولي جوړه کړه چې کومه خبره باچاخان بابا په یو لفظ کې راغونډه کړې وه چې دا پارټي نه ده ورورولي ده ورورولي څنګه ده دا به کوم ځای
او چې په واټ کې ورولي جوړه شوه بیا به په واټونو کې ورولي شي او چې په واټونو کې ورولي شوه نو په ضلعو کې ورولي شوه او چې په ضلعو کې ورولي شوه نو په صوبه کې شوه او چې صوبې یو شي تنظیم فعال شي تنظیم په داسې یو آییني ډانچه کې جوړ دی چې پرون څه شوي دا پرېږدی نن پاتې خپل وړ سم کوي او دا خبر راغی چې زما وړ د ورورولۍ د باچا خان بابا د ولي خان بابا د سوچ لاندې تیار دی موږ ټول وروڼه په موږ کې هېڅ اختلاف نشته د واډونو اختلاف ختمول د پارټۍ خدمت که دا خدمت تاسو وکړو نو عوامی نیشنل پارټۍ د چا هغه پلان نشي ختمولی دا د دعاګانو ده دا د مشرانو د قربانو پارټي ده او زما دا ایمان او عقیده ده چې کوم کار باچا خان بابا خاني پرېښودی او ملنګي اختیار کړی ده په هغه باندې انګریزان ریسرچ کوي او د هغه مثالونه ستار ایدي ورکوي د هغه مثالونه د انډیا گاندھی جی ورکوي ستار بابا وی تو ستار ایدی وی وہ سادگی سیکھ لی تو پختونوں سے سیکھ لی اور میں نے جو سادگی سیکھی میں نے باچا خان بابا سے سیکھی جو میں ملیشیا کے کپڑے پہنے ہوئے باچا خان بابا کبتی خبروں من عملوں کو اور من طرف گانے ختم کری دا باچا خان بابا قول دیتا ہوا اللہ بادشاہ پختانو دیر تکڑا و بہادر پیدا کری باچا خان بابا وی چې دا خپل دا طاقت د دشمن خلاف نه دا اکثر د تره د دوی خلاف استعمال که چېرې موږ د دې طرفګانۍ نه ووتو موږ د دې بغض نه ووتو او موږ خپل د باچا خان بابا د سوچ لاندې د انسانیت نه ورورولي په انسانیت ته کنه भाईचारा को गाना रूढ़ी को गाना अमन वाड़ू मीना वाड़ू मोहब्बत वाड़ू के नाजर वाड़ू सलाम कोल वाड़ू यो सड़ी से कबर अवसर दो यो सड़ी पगम को सब देगी बसा अदाई को सर वो देगी खिदमत देगा ना दे बाचा हम वो दाम हुई जब खिदमत की इस इख्तिलाफ निष्ठा इख्तिलाफ तो खुद गर्जे में जुड़ेगी मुझे चाचे इख्तिलाफ दे कदी के खुद गर्जी ना रखना ज़नवा बाचा खान बाबा हुई जब खिदमत की इस इख्तिलाफ निष्ठा इख्तिलाफ तो खुद गर्जे में जुड़ेगी कि चले रामन जब रोड़े खबर होगा तो रोड़े के बातों सब गान में खत्म की करना उम्मीद और इला लगा चमन पखपल पखपल वाड़ने की फाल आकार अदा और वली और मीन और मोहब्बत पैदा हुई बाकी दावा सिर्फ इंतज़ार है और दुआ है दुआओं को कि अल्लाह ताला पर हिम्मत बंद रखम होगी अल्लाह बादशाह जमून आगे कारूना वाली से पक्का मुकारून के खुदाए और खुदाए रसूल खुशहाली और जब ये मुल्क और स्ताव जमात बशूब के शेगड़े भी अल्लाह ने जमून आगे कारूना वाली उस्ताद कुलो रसूल को भी शुक्रिया अदा करूँ सितार को बदे करने के जब ड्यूटी पर रजवाने प्यान लागली है ना से अल्लाह में खुशहाल लड़ा अल्लाह में आबाद लड़ा अल्लाह ताला इज्जत दरगी और अल्लाह में अमन ज़्यादा और अल्लाह ताला में मीनी नसीब का अल्लाह ताला में मोहब्बत नसीब का अल्लाह ताला में रूरवली नसीब का पर रूरवले के जगह मज़ारा पांडी वाले के जगह मज़ारा पर दोस्ताना के जगह मज़ारा पर दुश्मन के निश्ता दखले पावा